اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر زبیر علیمزی دی او خپل کې پی کې ریهاب سنټر اسوسییشن صوبایي صدر یم او د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ په ټول کې پی کې مختلف ځایونو کې برانچز چلیږي د نشې کې ککړ مریضانو دپاره. په هغه سلسله کې ری لایف فاونډیشن د سوري لاندې دلته موږ یو هسپتال پرانسته وکړه چې په هغې کې به په منشیاتو کې ککړ خلک چې دي د هغوی به علاج کیږي او څومره چې آیس دي پوډر دي چرس دي او د قابل ډاکټرانو زیر نگرانۍ لاندې به دا ریهاب سنټر چلیږي انشاءالله. په دې ټایم کې که تاسو ګورئ نو په کې پی کې الحمدلله څومره چې ریهاب سنټرز دي هغوی خپل خدمات سره انجام کوي. نو انشاءالله په دغه سلسله کې موږ هم دې علاقې ته رالو ټیکنیکل کالج سره چې کوم جوخ کوهاټ روډ باندې نو دلته موږ یو هسپتال پرانسته وکړه ری لایف فاونډیشن په نوم باندې. انشاءالله دلته به په جدید طرز په علاج کیږي. په کې پی کې به په ښه بهترین ډاکټرانو زیر نگرانۍ دلته موږ علاج کوو. ته خو جی د آیسو د چرس د پوډرو او د ګولو ایون دا چې د شراب او د هر قسم نشې علاج بدلته انشاءالله کیږي. زمون خو چونکې تاسو ته پته چې دې ټایم کې څه بجټ نشته او منګه هغه عمره چارجز پې کوو چې کم د مریض په وس کې په افورټي د هغوی د روټۍ د کانې پینې خرچه چې کومه د هغه په مریض باندې باقي د علاج معالجې چې کومه خرچه ده به موږ په خپل ځان باندې برداشت کوو اپنی مدد آپ کې تحت. ځایي خلکو ته خو زما دا پیغام دی که زموږ د هغه ګوري نو نشې کې چې څوک مبتلا شي خصوصا نن سبا دا نوې نشه چې راوتې آیس نو دا د فوري طور هسپتال کې اډمټ کوي. د عامو خلکو دا کانسپټ چې یاره کور کې دته دوايانې ولیکل شي او دا واوړي نه جي دا غلطه خبره ده. دا یوازې د میډیسن کار نه دی. دې کې سایکوتراپیز کېږي دې کې کاونسلینګ دی دې کې مطلب مختلف پروسس راځي نو هغه په انوایرمنټ کې دننه کېږي. نو هغه انوایرمنټ دپاره موږ دا ریهیبلیټیشن سنټر جوړ کړو نو خپل مریضان دې راولي هسې نه چې مزید نقصان طرف ته ځي چې زر تر زره علاج یې وشي. د داخلېدو خو دا پروسیجر دی چې په دا کم مریض چې دی د هغه بلډ ریلیشن پلار رونه دا راشي فارم ډک کړي ګوته ولګئ او بیا موږ کنفرم کو چې مریض دی نو چې هغه مریض راشي هغه له باقاعده موږ ټیسټ وکړو د هغې نه معلومات وشي چې آیا دا اډکټډ دی که نه دی. نو چې اډکټډ وي نو زموږ فرست پیس چې کوم شروع شي هغه ډیټاکسیفیکیشن وي چې هغه 10 ورځو دپاره وي. د هغې نه بعد بیا موږ ریهیبلیټیشن واټ ته شفټ کړو او د هغه پراپر ریهیبلیټیشن سټارټ شي. په ریهیبلیټیشن کې بیا موږ سره 2 پیزز راځي. هغه یو پرایمري ریهیب دی او بیا سیکنډري ریهیب دی. پرایمري ریهیب کې چې کوم دی هغه ته مختلف قسمه سایکوتراپیز کیږي او سیکنډري ریهیب کې بیا هغه ته کاونسلینګ او نور څیزونه هم سټارټ شي سپیریچوال مذهبي چې کوم لاین دی هغه هم سټارټ شي. دا خو جی که تاسو حالیه کمشنر صاحب چې کوم اپریشن کړی دا اوس چې تیر شو هغوی هم بای فورس دا خلک راوستي د پاټلون یې راوچت کړي ویلینګلی خو دوی چې کوم هغه پازیټیو سنسرز دی هغه خو تقریبا ټول ډیمیج کړي نو د دوی خو ټول سوچ چې کوم دی هغه موږ ورته ډسټرکټیو بیهیویر وایي چې طبعي طرف ته د دوی اینی ټایم رجحان وي. نو دا خو ویلینګلی ډېر مشکل وي خو په دې کې بیا چې کوم دی په دې لړ کې د هغه فیملی والا سپورټ شي څه زمونږ ټیم شي نو هغه کس راولو الحمدلله هغه 3 ورځې بعد چې کوم دی په هغه ډیسیژن باندې ډېر خوشحاله مریض چې دا ډېر ښه شوي چې زه دلته راغلی یم چونکې هغه پازیټیو طرف ته روان شي نو هغه سوچ پازیټیو شي. اول خو زه شکریا ادا کوم ډاکټر زبیر صاحب چې د دلته تشریف راوړو ډاکټر معاذ صاحب فیولا صاحب دا دې علاقې دپاره دیو ډېر ښایسته یو پروجیکټ راوړو چې دلته دا کم منشیاتو هسپتال افتتاح نن وشوله انشاءالله پر امید یو دیونه مونږه پر امید یو چې انشاءالله دې علاقې کې به چې دا کم منشیات دي یا هغه دي کم څومره لکه یا چوک چرس کې یا پوډر یا آیس یا نورې وغیره کم نشې کوي نو دلته لغوندې هسپتال مونږ سره دې علاقې کې نو دا د پکوهاټ روډ باندې سدسن پیر روډ باندې دا هسپتال راغللو نو مو انشاءالله پر امید یو چې دا کم دلته یا اني وس مطابق کم ډاکټر زبیر صاحب خبره وکړله چې یاره مونږ به وس مطابق هغې نه پیسې اخلو لکه اوس دو هم علاقې دپاره یو پروجیکټ راوړو خلکو ته هم پکار دی چې دوی سره تعاون وکړي و دې علاقې خلکو ټولو ته ریکویسټ کوم چې دا کم چاکور کې یا ځوانان دي یا هر قسم مریضان دي څنګه نشې کوي څه کوي نو کور ته سہولت فیسلټي به روانه شي هغو به زندګي جوړه شي نو مونږ د عوام دپاره سکون دی یو ښه رخصوص چې دلته ډاکټر صاحب راوړو نو موږ دې ډېره شکریا ادا کوو. زه ډېر مشکور یم او ډېر خوشحاله یم
د ډاکټر زبیر صاحب حلیمزی چې دی دلته کې دا هسپتال کولو کو د منشیاتو په اړه باندې چې دلته کې به د دې علاج کیږي او د دې خلکو د پاره یو ښه د غروړو یو ښه سوچ وکړو چې دې خلکو ته فایده ورشي د علاقې ته فایده ورشي